السلام علیکم ملګرو، زه یم حسین خان. تاسو ګورئ حسین هب چینل. ملګرو، نن مې یو ویډیو وکړه او ډېر زیات مې نه زړه خفه شوم چې ستاسو سره یو شیر کوم. خو د هغې نه مخکې یو څو خبرې ستاسو سره کول غواړم. موږ پښتانه د پیسو د مخې داسې ورتاو شو چې موږ خپل ایمان او اسلام ته هم ونه کتل، خپل مذهب ته هم ونه کتل چې دا زموږ مذهب منع کړی دی، یعنې اسلام کې دا منع دي. دا د یوسف جان نه یو ویډیو ده او ما خپل ځان یې وکړ، ډېر زیات مې زړه خفه شوم. دا تاسو په خپله باندې هم وګورئ، یو کس لګېدلی دی مقدس ځای ته، حرام شریف ته هم هغه چرس او موټر رسولی دي. دا خو الله تعالی ډېره غفور رحیم ذات دی چې مونږ مطلب دا دی مونږ ته څه وایي نه او په موږ باندې بیا هم کوي. مونږ لګیا یو زموږ اعمالو ته وګوره او الله تعالی دې مینې ته وګوره. تاسو دا ویډیو په خپله وګورئ او خپله رایه په کمنټس کې ضرور شیر کړئ. چې دا کم پیرې کړي دي سعودي عرب ته، دی د عمرې په فلایټونو کې تللی دی. د به احرام اول به کیپسولز تیر کړل دلته، بیا به اسلام آباد ایرپورټ نه د احرام وتړو، دی به په جده ایرپورټ باندې کوز شو او د جدې ایرپورټ نه به دی بیا د حرم شریف په حدودو کې په هوټل کې به دته کمره الاټ شوې وه، دی به کمرې ته لاړو. په 24 غنټو کې به دننه چې کوم دی نو هغه کیپسولز چې کوم دي هغه ټول به ترې راووتل. بیا به د هغې نه پس همقاسې سړی به راغی، هغه کیپسولز به یې ریسیو کړل، 1000 ریال به یې د خرچې دپاره ورکړل او د هغې نه پس به دې حرم شریف ته لاړو. په هغه حال کې به عمره وکړه. ده نه ما تپوس وکړو، ما د حرم شریف ته پیرامیټرز چې کوم دي په دې کې ډېر داسې قانوني او داسې لیګل کارونه چې په عام ژوند کې د هغې اجازت دی په اسلام کې، خو هغه د حرم شریف په پیرامیټرز کې د هغې اجازت نشته. مثال په طور ښکار، د ښکار کول اجازت نشته، نور داسې پابندیانې دي. ولې چې د حرم شریف احترام چې کوم دی. نو ما ورته وی تاسو داسې ظالمان یې چې تاسو د حرم شریف دروازې له چې کوم دی نو هیروین او آیس ورسول. تاسو د خدای پاک نه هم لکه تاسو یره ونه شوه، د حرم شریف دروازې له په احرام کې تاسو منشیات ورسول. دی به تاسو ته جي په خپله هم ووایي دی چې په کم ټایم نیولی شوی دی. په اکه سهار باندې ANF په اسلام آباد ایرپورټ کې په ګلف ایرلاین کې چې کومه یو بله سورلی وه هغه هم نیولې ده. په دغه سهار باندې د جدې ایرپورټ د جده فلایټ ته یو پیسنجر و، هغه هم ANF افلوډ کړی دی. که دې رسېدلی وی نو دی به دریم و. ده نه ما تپوس وکړو چې دا چېرته دا چې کوم باقي کسان نیولی شي د سره ستا څه کنیکشن خو نشته. ده ووایي چې یاره زما د هغوی سره څه کنیکشن نشته، خو دا خبره زه د دعوې سره کولی شم چې که یو نه نو په هر دویم فلایټ کې تقریبا 10 نه واله 12 کسان ګورې کیپسولز چې کوم دي نو هغه سمګل کوي. دا سکینر نشته زمونږ کاونټر کې، دا هغه د سعودي عرب خو ایرپورټ ډېر ایډوانس چې کوم ټاکټکس دي هغه خو لا دوی موږ سره نه شیر کوي لګیا دي. دا نه ده چې په ایرپورټ باندې کوم سټاف دی هغه ورسره یا نرمي کوي لګیا دی، هغوی خپله ډیوټي کوي. سکینرز نه یم تېروي، که ډیوټي نه کولی نو په هغه سهار به 2 نور نه ګېرېدل. هغه دار هم لګیا ده چې کوم په ایرپورټ باندې په آن ډیوټي ده هغوی هم کار کوي، خو دوی هم ورسره دوی ته هم هغه لوپ هولز معلوم دي چې په کوم ځای کې لږ کمې بیشی دی نو هغه ځای نه دوی فایده اوچتوي او دوی وځي. نو مدینه کې هم دغه پروسیجر و چې په مدینه ایرپورټ به دې کوز شو، هوټل ته به لاړو، سړی به راغی، بس 24 غنټې پس به ولده کیپسولز ورکړل. او چې دا پښتانه ګیر شي بیا دوی وایي یاره هلته که د سر قلم شي بیا دوی وایي هلته د پښتنو عزت نشته او د پاکستان قدر نشته. خو همدغه څیزونه دویمه خبره چې دی به تاسو ته په خپله وموکي، دی وایي چې هلته کم خلک ناست دي، په روزګارونو خلکو پرېښي دي او بس زما د بل په شان او د بل په شان خلک مونږ کیپسولز وړو لګیا یو او هغه هلته خرڅوي لګیا دي. زه ستاسو په پروګرام بهر چې کوم ناس مسافر دي هغوی هم دا پروګرامز ګوري ډېر زیات. زه هغه خلکو ته درخواست کوم چې وروره که تاسو په دې جرم کې ملوث یې خدای خاطر وکړئ چې لکه د دې شي نه قلار شي. نو موږ ډېره زیات